أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ها أنتم واوري تاسو هؤلاء خلقياس جادلتم عنهم چې د دوی د طرفه مو جګړه کول فی الحیات الدنیا د دنیا په ژوند کې فمن یجادل الله څوک به مجادله وکړي جګړه وکړي د الله تعالی سره عنهم د دوی د طرف یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې اما یکون علیهم وکیلا یا به اما څوک وی یکون چې کیږي به علیهم فردی باندې وکیلا کارساز. سوره نساء د آیات نمبر 109. دا آیات دا مخکنی آیاتو مربوط دي چې په دې کې هغه خاصه واقعه بیانې او الفاظ عام دي د تمام انسانانو د لپاره تر قیامت پورې قوانین او دستور ایږي. ها انتم هؤلاء یعنی څوک چې د بشیر نومي او یاد د نور حمایت کوونکي راجمع سیو او دا خبره واوري. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. ها حرف تنبیه دی. انتم هؤلاء انتم مبتدا هؤلاء خبر. انتم تاسو هؤلاء هغه خلقیاس جادلتم چې تاسو مجادله بحث او مباحثه کول عنهم د دوی څخه یعنی د دوی د طرفه په الحیات الدنیا د دنیا په ژوند کې. نو دا قبیله بنو ابرق دا خود دې کسر د دې غله سره ملګری و او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مخیه د صفای پیښو. نو الله فرمایي فمن یجادل الله یوم القیامه. نو دا راته وایا چې څوک مو مجادله او بحث مباحثه وکړي د الله عزوجل سره عنهم د دې په ارتباط باندې یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې اما یکون علیهم وکیلا امن سوک بوی یکونو چکیر با علیهم فردی بانی وکیلا کارسازا. یعنی په دنیا کې خو تاسو د حمایت او طرفداری د پاره ګول مول خبري جوړ کړي او ځانونه مو صادق رښتینی مؤمنان معرفي کړه. قیامت په ورځ چې تاسو د الله تعالی په گرفت کې راسي بیا به د خدای عزوجل د عذاب څنګه ځان خلاصوي او هلته بیا څوک د الله تعالی سره مجادله او بحث او مباحثه کوي. مجادله وای بے ځای بحث او مباحثه ځکه مجادله وای اختصوي د دجل سره. دجل وای شدید ګډواله. دا دجال ته هم دجال وای ځکه وای چې شدید مباحثه او مناظره کوي او ټول مباحثه او مناظره باطله. دیتا مجادل او دغه بحث ته مجادله وای. نو دا کسان به د قیامت په ورځ څنګه د الله تعالی څخه ځان خلاص کی. په دې مبارک آیات کې زموږ لپاره یو ډیر عظیم تعلیم دی چې د باطل طرفداري مکوئ او د باطل حمایت مکوئ. په یو څوک په باطل وي دا که هر څوک وي، دا کستا قوم وي او دا کستا ورور وي، کدی قریب وي، کدی د وطن وي، د علاقې وي، چې پر نه حق او باطلو طرفداري مکه. ځکه کته په دنیا کې د طرفداري وکي او دنیا کې د خلکو د مشکلاتو څخه ظاهرا خلاص کی، نو خپل ځان او دای په بیا د قیامت په ورځ د الله تعالی د عذاب څنګه خلاص الته خطا ته دا په در نه. ځینې خلک په ډیر لوی غلطیو کې لویدلی، کله د کافرانو د ملګرو تایید کوي په دې چې هغه پښتون وي. کله کافرانو یو څوک ملګری وو پښتونو، نو د عقیده د پښتون خونونه کافر کیږي. ځکه د پښتون معنا دا ده چې د همیشه د پاره به مسلمان ولو کده هغه څخه په زرها او واره د خدای د دین خلاف کارونه صادر شي وای دا پښتون دی. نو کوپر دی دا چې هر چا اختیار کوي هغه په کافر کیږي. دا کې پښتون اختیار کوي، کې فارسی زبان اختیار کوي، کې ازبک اختیار کوي، او اسلام دی هر چا چې اختیار کوي هغه په مسلمان کیږي. دا چې هر څوک اختیار کوي. نو
دا ضروری ده چې انسان به اسلام ته ګوري او د خدای جل جلاله د دین احکام ته ګوري. دې ته به نه ګوري چې دا زما ورور دی، دا زما د قوم دی، دا زما د علاقې دی. نو که د کفر په صد کې ولاړو د کافرانو ملګری او زه به ملګری یم ځکه چې دا زما قریب. ځینې خلک په دې وجه باندې خپل ایمانونه له لاسه ورکړي. صوفیان دینداره کسان وي خو د بېدینه کسانو طرفداري کوي. د هغوی د غلطیو دپاره دوی مدافع وکیلان جوړ شوي چې د هغو خبرې ورسمې کړي. هغه به د خدای د دین خلاف خبره کړي، دی به کوشش کوي چې ورسموي. نو د چا مدافع وکیل جوړېدل نه دي پکار. ځکه دا طالبانو ته وایم هم تاسو پر دغه جیب باندې د دې خیاطانو هغه اعلان زړولی هم هسې د خلکو دپاره معلنان ګرځېدلي یاست اعلان کوي. حالانکه دا خو منع نه دی، دا خو ناروام نه دی. لیکن ولی سړی هسې بس د یو چا دپاره معلن ګرځېدلی چې ته په ځان خبر نه د نورو دپاره اعلان کوي، خو دا پکار نه دی. او بل دا چې انسان باید د ځان سره فکر ولري، سوچ ولري چې زما کړه وړه، زما اقوال افعال د الله عز وجل زما څخه ثبتوي او زما څخه د ټول افعال او خبرو په ارتباط د قیامت په ورځ سوال کوي. لکه ما د باطل طرفداري وکړه نو الله تعالی مې نه پرېږدي، رانیسي مې او بیا مې دغه باطل ته حواله کوي، هغه به خپله د خدای په عذاب مبتلا وي. نو ما ته به څنګه نجات راکړي؟ نو الله فرمایي امن یکون علیهم وکیلا، اما یکونو څوک بکیږي علیهم پر دوی باندې وکیلن کارسازه، یعنی څوک به بیا د قیامت پر ورځ د کارسازي چې کله دا سړی نه په خوله الله عز وجل ته جواب ورکوای شي او نه عملا څوک د په مقدمه کې د سره کوشش کوي. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا او سوک چې وکړي سوءا بدی او یظلم نفسه یا ظلم وکي په خپل ځان باندې ثم يستغفر الله بیا د الله عز وجل نه مغفرت وغواړي یجد الله نو پیدا بکړي الله عز وجل غفور الرحیم پورا بخشونکی او پورا مهربان. په دې آیات کې الله عز وجل ګناهګار انسانانو ته امید ورکړي او خپل رحمت ته متوجه کی او د خپل عظیم رحمت او د خپل عظیم فضل یادونه ورته کی چې کوم خلک چې په دومره لوی جرم مبتلا شوي دي چې خیانت یې کړی دي او بیا یې درواغ ویلي دي او یا یې نور ګناهونه کړي یا یې د کفارو حمایت او دوستی کړي ده، نو که هغوی اوس هم توبه وکړي د شرعي قواعدو مطابق شرعي قواعد پکښې معتبر شي نو هغوی ته ضرور معافی کیږي. معافی ورته کیږي، دا کوم ګران کار نه دی، معافی ضرور ورته کیږي ځکه د الله تعالی دا قانون دی. شرعي قواعد دا مطلب چې د شرعي قواعد مطابق دا مطلب دی چې باید په دې کې هغه اصول مراعات شي چې په شریعت کې معتبر. د مثال په توګه فلحال هغه ګناه پرېږدي، دا آینده د پاره عزم وکړي چې بیا به نه کوو او پر تیره باندې پښیماني اختیار کړي او که د کوم چا حق ور باندې واغه حق ادا کړي، دا د قواعد شرعیه مطابق توبه ده. نو الله فرمایي که دا خائنان وس هم د قواعد شرعیه مطابق توبه وکړي نو معافي ضرور ورته کیږي ځکه دا زموږ قانون دی چې ومن يعمل سوءا څوک چې وکړي سوءا بدی یعنی متعدی بدی بل هم د بدی متاثر شي او یظلم نفسه یا ظلم وکي په خپل ځان باندې لازمی بدی چې بل څوک ورسره متاثر نشي ثم يستغفر الله بیا د الله عز وجل نه مغفرت غواړي توبه وکړي د شرعي قاعده مطابق یجد الله غفورا رحیما نو پیدا بکړي الله عز وجل غفورا پورا بخشونکی رحیما پورا مهربان. الله عز وجل به پورا بخشونکی او پورا مهربان پیدا او دغه ګناهګار کسانو ته توبه ضروری ده چې وکړي. ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه ومن څوک یکسب چې کسب وکړي اثما د ګناه فانما يكسبه على نفسه نو یقینا دغه کس یکسبه کسب کوي علی نفسه
په خپل ځان باندې وکانه الله علیما حکیما او دی الله عز وجل علیما فرع علم لرونکی حکیما د فرع حکمت خاوند یعنی کوم چا چې ګناه کړي او په ګناه باندې مبتلا وي کله متعدی ګناه کړي وي یعنی داسې ګناه چې د ګناه آثار نور تم رسیدلی نور هم د په ګناه ملوث وي او یا لازمی ګناه وي نفس د کړي وي د ګناه صلاحیت نور ته نه سوي نو په هر صورت کې توبه باید وکړي ځکه ګناه کول ځان په تاوان کې اچول او دا خو عقلا هم لازمه ده چې انسان د تاوان ځان وساتي الله تعالی فرمایي د ګناهګارانو ته هم توبه ضروری ده ځکه چې ومن یکسب اسما څوک چې کسب وکړي اسما د ګناه فانما یکسبه علی نفسه نو یقینا کسب یکی د دې ګناه علی نفسه پر خپل ځان باندې یعنی دا ګناه په حقیقت کې پر خپل ځان باندې واقع ده په اعتبار د سزا او د عذاب وکان الله او دی الله عز وجل علیم فرع علم لرونکی په ټولو ګناهونو علم لري که صغیره ګناه وي که کبیره وي که لازمي وي که متعدي وي حکیما فرع د حکمت خاوند دی د هرې ګناه مطابق سزا ورته ټاکي ومن یکسب خطیئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ومن اغسوك يكسب چې حاصل کړي خطیئه کوم ګناه او اسما یا لوی ګناه ثم يرمي به بیاولی په دې ګناه سره بريئا یو پاک انسان فقد احتمل نو یقینا دې کس پورته کوي پر خپل ځان باندې بهتانا بهتان و اثما مبینا واضح گناه ومن یکسب خطیئه دی آیات کې الله تعالی فرمایي چې د خپل گناهو حال ته هم وګوري او بیا د دې گناهو نسبت بل ته چکوي د دې حال هم وګوري یعنی بکار خدا د چې انسان د خپل گناه په فکر کې سوی وای لیکن ځینې کسان ډیر خطرناک په لوی گناهو کې واقع یو خپل گناه کوي او بیا د خپل بدی ګناه نسبت و نور ته کوي لکه دا بشیر بن مغلا او یاد د قبیله بنو ابرق چې خپل اغلا کړي و او بیا یې پر یو پاک سړی لبید ابن سهل او یا هغه يهودي باندې الزام لگاو نو الله تعالی فرمایي دا په شدید ګناه کې واقع دی یو خپل ګناه کړي ده بل بهتان اخستی دی پر بل چا بهتان تړلی دی او دا ښکارا ګناه ومن یکسب خطیئه او څوک چې کسب وکړي خطیئه د کوچنی ګناه او اثما یادلی ګناه نو په کار خدا ده چې دی توبه وکړي او پر ځای د دې چې دی توبه وکړي ثم يرمي بیا نسبت کوي به دغه ګناه بریئا یو پاک انسان لره پاک انسان ته نسبت کوي لکه دا بشر او یاد د قبیلی چې حضرت عبید ابن سهل او یا يهودي ته د دې نسبت وکړي نو داغه سکس چې دی فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا نو یقینا دغه کس پورته کوي بهتان یعنی د یو ډیر عظیم بهتان وتړي و اثما مبینا او ښکارا ګناه په ځان باندې بار کړل یو خو خپل ګناه د چکړې د چغلا ده بل دا ګناه وکړل چې بل ته د ګناه نسبت وکړي نو الله عزوجل په دې مبارک آیات کې بیا مشتدد تعلیم راکړي چې یو خو خپل ګناه چې کوي د دې سزا ګوري بیا کبل پر استاد کوم ګناه وسی نو بل ته نسبت مکوي ځکه دا تر هغه شدید ګناه ده او الله عزوجل په دې باندې سزا درکړي او تاسو د الله تعالی د غریب تخلاصې دای نس چې هر طرف ته ولاړ شي یو ورځ به د الله تعالی و قضا او فیصله ته حاضرې یو طرف ته متلای نس ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك ولولا فضل الله عليك كثير نويد الله تعالى فضل فرتاباني ورحمته او د الله تعالی رحمت لهمت نو ضرور اراده کړي طائفة منهم يويدل د دوینا ايضلوك چتا خطا باسي وما يضلون او دوین خطا باسي الا انفسهم مگر خپل ځانونه وما يضرونك او دوی تا تزرر نرسي من شيء په هیڅ باندې
وانزل الله او نازل کړي دی الله عز وجل عليك پرتابن الكتاب کتاب والحکمت او حکمت وعلمك ما لم تكن تعلم او در شودلی دی تعالی را هغه څه چې تا علم وربانی نه درلودلی وكان فضل الله عليك عظيما وكان دی فضل الله د الله عز وجل فضل عليك پتا باندې عظیما ډیر لوی ولولا فضل الله په دې مبارکو آیاتونو کې د پیغمبر علی السلام عالی شان او لوړه مرتبه بیانې او د خلکو تاوان او نقصان بیانې شاوی د پیغمبر علی السلام ذات مبارک ته او یا دین ته تاوان رسی نو الله تعالی فرمایي ولولا فضل الله کچیر د الله تعالی فضل نوای په دغه خاصه مقدمه کې یا په عمومي اوقاتو کې علیک فرتا باندې چې د همیشه ستاسره د الله تعالی فضل ملګری دی ورحمته او د الله تعالی رحمت نوای چې دا ستاسره د همیشه څخه ملګری دی نو لهمت ضرور قصد کړي او طائفه یوی ډلې منهم د دوینه یعنی د دغو چالاکو غلو څخه یوی ډلې قصد کړي او اند دی یضلوک چې تا خطا باسي یعنی دی خو تا ته د دې اراده کړي و چې په خپل غړو ژبو باندې او په رنگ آمیز کلماتو باندې تا د حضرت لبید ابن سهل او یا د يهودي په بارک کې خطا باسي او پتا باندې داغه په ارتباط فیصله وکي لیکن پرتا د الله تعالی فضل وسو د الله تعالی رحمت در باندې وسو خپل کتاب در ترا نازل کړي یعنی د خپل کتاب څخه آیاتونه در ترا نازل کړل او واقعای پاک نو د الله تعالی پرتا د فضل دی او دا د الله تعالی فضل د همیشه د پاره استاد سره ملګری دی آیندم د سره ملګری دی په خام د سره ملګری وما يضلون الا انفسهم او هغوی نه گمراه کوي نه خطا باسي الا انفسهم مگر خپل ځانونه یعنی تا ته خو هیڅ کله ضرر نسی رسولای بلکې دا غوی خپل تاوان دی چې په دغه وجه باندې دوی د ګناه مبتلا ګرځي او د عذاب اهل ګرځي نو ما يضلون او دوی نه خطا باسي الا انفسهم مگر خپل ځانونه وما يضرونك او ضرر نسی رسولای تعالی را من شيء په هیڅ شي کې هم یعنی په دا رقم واقعاتو کې دوی هیڅ کله تا ته ضرر نشي رسول مطلب دا چې په شرعي امورو کې تا ته دوی هیڅ کله تاوان نشي رسول البته دا به کېدلی شي چې دوی بستا سره په جنگ کې تا ته تاوان ورسي خو په دا قسم معاملاتو کې تا ته دوی تاوان نشي رسول وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم څنګه بدوی تا ته تاوان ورسوي حالانکه چې انزل الله را نازل کړي دی الله عز وجل عليك فرتابني الكتاب کتاب نو تاوان به څنګه در ورسي چې پرتا الله عز وجل خپل کتاب نازل کړي چې په یو حصہ کې د مذکوري واقعي اطلاع هم درکړه والحکمت او حکمت در باندې را نازل کړي دی حکمت احادیث شي یعنی امه پرتابانی وحی مطلوع هغه وحی چې تلاوت کړل کیږي را نازل کړي او همه تا ته احادیث درکړي دي چې هر خبره دي د الله تعالی خبره ده یوه په مانځ کې تلاوت کې دای سي چې قران دی او نور په مانځ کې نه تلاوت کیږي چې احادیث دي په حقیقت کې دواړه د الله تعالی د طرفه تا ته درکړل شي وعلمک او درشودلې دي تعالی را ما هغه سلام تکم تعلم چې تا په هغه باندې علم نه درلود یعنی تا ته هغه معلومات درکړه چې تا په هغه علم نه درلود علماء لیکلي دي چې په تمام کائناتو کې تر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لوی عالم نست او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه علم الله سبحانه وتعالى ورکړي نو دا اطلاع او انباء الغیب دي چې پیغمبر علیه السلام تعالی ورکړي دا د ذاتی نه دی بلکې الله تعالی د تور کړي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د غیب خبر ورکوم کی دی خو په غیب به ذاته علم نه لري بلکې د الله تعالی د طرفه د غیب علم ورکول کیږي او په ټولو کې تر ټولو لوی عالم حضرت پیغمبر علیه السلام یاو دومره دا خبر علماء لیکلي د چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قران د آیاتونو او د نازلېدو څخه مخکې هم
په خپل فکر باندې یو مسلې کې اجتهاد کول او فکر کول دا رواو. یعنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کوم آیات نه وای نازل شوی په کومه خاصه مسله کې، نو خپل په فکر او رائے چې کومه مسله را استلې وای هغه مسیو. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اجتهاد کې نه غلطي دي. دا ځکه کچېری غلطي راتلای فورا قران تنبیه ورکول چې دا سند. نو کله چې بدای اجتهاد په کومه مسله کې وکي کله قرآنی آیات پکې را نغلی نو دا به حقیقت چې دا غسه او کله قرآنی آیات په خلاف را لې پیغمبر اسلام به تنبیه کوي چې مسله دا سند. البته د نور مجتهدینو په ارتباط دا خبره څوک نشي کوي. یعنی هر مجتهد د رسولور سره ائمه چې دا مجتهدین دي د امت د دې په ارتباط دا خبره څوک قطعي او یقیني نشي کوي چې دا د اجتهاد به 100% هغه مراد او هغه معناوي چې د الله تعالی او د الله تعالی د رسول دی مراد. ممکن ده چې پکې خطا شوی دي، ولی چې پیغمبر علی السلام فرمایي هر مجتهد هغه په خپل فیصله کې 2 ثواب حاصلي. یو دا چې د مهنت کې بل دا کده د مهنت صحیح ولګي دی دا بل ثواب، او که خطا سونه الله تعالی یو ثواب ورکړي ځکه مهنت کوي کړي دي در خپل اندازې دا چې اخواته په حقیقت نه برابر سوی دا جلا خبر. نو حق حسر دی په مابین کې د څلور مذاهبو چې دا په ټول حق وي خو عمل په اړه وبانی ضروری دی. دا یو اصولي مسله ده. او بل دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې اجتهاد کړی دی او یا امت ته د اجتهاد اجازت دی هغه د قرآنی اصول مطابق اجازت دی. یعنی هغه څوک چې په قرآنی اصول او د حدیثو په اصول او هغه اصول چې د اجتهاد لپاره وضع دي په هغه ټول باندې کامل عبور او علم ولري هغه اجتهاد کوي. هغه څوک چې ور باندې علم نه لري هغه اجتهاد نشي کولای. نو علمک ما لم تکن تعلم او تاته درشو دي ما هغه څه لم تکن تعلم لم تکن تعلم چې تا قطعا په هغه علم هم نه درلود. الله عزوجل تاته درو شودل. وكان فضل الله عليك عظيما وكان ذي فضل الله د الله عز وجل فضل عليك فرتا باندې عظیما ډیر لوی. الله عز وجل پر پیغمبر علیه السلام ډیر لوی فضل کړی، نبوت یې ور کړی او پر هر مؤمن یې ډیر لوی فضل دی چې ایمان یې ور کړی. او بیا یې د پیغمبر علیه السلام په امتیانو کې په ایمان باندې پیدا کړی. نو دا د الله تعالی ډیر لوی فضل دی او د الله تعالی دغه فضل د بنده څخه شکر غواړي. الله عز وجل دې د شکر توفیق را نصیب کړي. صدق الله العظیم.